د اول ریاست جمهوری هیڅ وخت دا فرق نه کړی چې دا پښتون دی تاجک دی ازبک دی. اول شخصا زه پښتون یم د قندوز یم. هر ثانیه چې په قندوز کې جنګ شوی د ما سره ارتباط نیولی ولو که په افغانستان کې وو که په بل مملکت خارج مملکتو کې وو 24 ساعتې ما سره ارتباط قایم وو. په جنګ مخکیني جنګ د قندوز کې چې قندوز طالبانو ونیو بیرته په زور د خدای د قومنده د رهبر صاحب ما جنګ کړی میدان یوی کې مې جنګ کړی لیوا د نظمنامې مانی ولې اولین نفر زوم چې ښار ته ننوتی جنګ ما کړی غنیمت هم ما اخیستی. نو بل وایي چې څوک یې تیار کړي. اول زه پروس کال د والي په صفت باندې څو وارې شورای امنیت کې جنجال کړی چې باید د والي په صفت دی لاړ شي. باید د قمندان د لیوا د سرحدي زه پیشنهاد کړی فعلا هم باید د امر د امنیت زه پیشنهاد کړی رهبر صاحب چې شاید پیشنهاد خلاصه مي خبره ختمه وي. نو نور څوک ولري رهبر صاحب په شمال شرق کې پته بدخشان کې خلک لري هم د تاجک هم د پښتنو نه ورسره ولاړ دي قمندانان سپین ږیري په تخار کې ورسره پښتانه ولاړ دي تاجک ورسره ولاړ دي. په قندوز کې خو دغه د شخصا زه و تاجک ټول قمندانان او مجاهدین او نور سپین ږیري ټول د رهبر صاحب سره ولاړ دي. په بغلان کې ورسره پښتانه ولاړ دي تاجک ورسره ولاړ دي. اول زه خلکو ته وایم چې دا 1,10,000 رایې چې د انتخاباتو کې مخکې شوې دا د رهبر صاحب دپاره وي که د بل چا دپاره وي دا د $1,000,000 نه زیات ما مصرف کړي دي. دا د رهبر صاحب په ارتباط و که د بل چا په ارتباط و. دا تبلیغات څه فایده کوي او د څه دپاره دا ملتګرۍ څه په درد خوري ولې دا خبرې وشي. جنرال دوستم باندې دغه ټول ازبکو نه زه پې ګران یم. زه د طالبي وایم هر څوک چې وایي راشي میدان ته دی چې زه پې ګران یم علي پې ګران دی او که نه نور ازبک پې ګران دي. هره پوښتنه سوال د ما نه کوي که بل چا نه کوي. دا دلیل دا دی چې ټول د عیسائی نوکران دي د انګلیس نوکران دي پیسې اخلي د بیرون نه استخباراتو نه. بد یو دسیسه ده چې رهبر صاحب ته جوړېږي. ولې زه درته عالمي وایم هر څوک چې د رهبر صاحب په مقابل کې درېدلي هغه خدای ولي او خدای به یې وایي. د قندهار نه قمندانان تعیین کړي د هلمند نه یې تعیین کړي جبار قهرمان صاحب ورسره ولاړ دی ته مرګه پښتون دی که نه دی. لالی صاحب ولاړ دی پښتون دی که نه دی. همداسې د لوګر او پکتیا او پکتیکا قمندانان ورسره ولاړ دي دا څوک دي دا پښتانه دي که بل څوک دي او سپین ږیري او خلک ورسره ولاړ دي دا څوک دا پښتانه نه دي. په افغانستان کې یو قانون دی چې ښه کول بد مزد اخیستل دي. ما وایم رهبر دی رهبر ملي دی د ټول افغانستان رهبر دی د پښتنو رهبر دی د تاجکو رهبر دی د ازبکو رهبر دی د یو ملت رهبر نه دی رهبر او نه د یو ملت څوک رهبر کېدلی شي. ودې وایي چې کوم رهبر جنګ ته تللی کوم معاون د اول د رئیس جمهور یا پاچا جنګ ته تللی. شکر ټول خلک ملت نه وباسي که پښتانه دي که تاجک دي که ازبک چې داسې یو رهبر موږ ته خدای یا معاون اول را کړی چې سنګر کې په خپله ولیږي او په سنګر کې جنګ کوي او شپه ورځ په سنګر کې پروت وي. آیا موږ د دې نه سپاسي وکړو که سپاسي وکړو؟ الله وایي الاحسان من الاحسان د احسان مقابل کې به احسان کوي. دا نه چې ته جنګ هم کوه د مقابل د عیسایو په مقابل د داعش و طالب کې هر څه یې په غاړه اخله مرګ هم په غاړه اخله. ولې بیا هم وایي چې جنرال دوستم ملتګرۍ کړي نسل کشي کړي. کم نسل یې وژلې دا خو د پښتون یم کوم ځای کې شمال کې کم څوک یې وژلي مهرباني دې وکړي څوک دی یو دې ما ته راوکړي چې دا پښتون یې وژلی مهرباني وکړي خو زه خو سره څنګ په څنګ همیشه جنرال صاحب دوستم نتیجه د جنګ ټولو ته معلومه ده چې هدفه چارې ولسوالۍ یا میمنې یا جوزجان یا سرپل یا هر منطقې سقوط کړی. رهبر صاحب تللی منطقه یې بېرته نیولې په زور د الله. رهبر صاحب لس وارې ویل چې زه قندوز ته ځم ممانعت خلکو کړی. ولې ضرور څه دی؟ رهبر صاحب په قندوز کې خلک لري پښتانه پې ټول ولاړ دي غواړي او تر مرګه ورسره ولاړ دي. دا توطیې د دښمن دي د عیسای دي پوهېږي چې رهبر صاحب قندوز ته لاړ قندوز تصفیه کوي د دوی ارمانونه ګور ته ځي. پس دا
بې فایدې خبرې او بې فایدې جنجالونه یا دا جنجالونه چې رهبر صاحب پورې تورونه تړي دا بې فایدې دي دا د مملکت په نفع نه دی دا د مملکت په نقص دی او زه درته علني وایم چې رهبر صاحب چې هر ځای ته ځي د الله په توکل ځي بیا ټول ملتونه ورسره ولاړ دي نو چې الله په توکل روان دي نو د الله توکل به زیات دی که د دې خلکو توطیې به زیات وي یا د رئیس صاحب رهبر صاحب ویل چې زه روان یم ځم اول دغه جنګ چې شو په تورخم جنګ رهبر صاحب ویل چې زه د 5000 نفر سره آماده یم چې ورشم جنګ ته ورځم تورخم ته ځم جنګ ته پکتیا ته ځم جنګ ته جلابات ته ځم جنګ ته کونړ ته ځم هلمند ته ځم جنګ ته راکړي اجازه زه جنګ ته ځم زه پوه شو د دې دښمنانو د دې ایسا د نوکرانو د دوی ذبذب کول ولې خو څوک اجازه نه ورکوي رئیس جمهور اجازه نه ورکوي ته اجازه ورکړه چې څه نه کوي په توکل د الله رهبر صاحب لاس وارې تصمیم نیولی چې زه قندوز ته ځم د قندوز تصفیې لپاره ما هم بېرته رئیس صاحب جمهور اجازه نه ورکړي یا شورای امنیت مخالفت کوي چې مه ځه ستا قندوز خلک ستا سره به زه نه وایم ولې د قندوز خلک تر مرګه ښځې او نور پښتانه او تاجک او ازبک ټول په رهبر صاحب ولاړ دي په څنګ کې به ورسره ولاړ دي د ده نه به مخکې روان دي او حملې به کوي دا توطیه ده دا د رهبر صاحب خبرې بالکل صحیح دي دا ټول ملت ټول افغانستان ته دی او ټول پښتانین ته دی تاجکین ته دی ازبک خو خیر ازبک به نه یادومه خو ټولې ته دی چې حق وایي بس دا خبرې غلطې شو رهبر صاحب همیشه حق ویلي خوله او زړه یو رقم دی دا د دروغو هغې نه دی سیاست یې نه دی نه په دروغو روان دی څه چې په خوله دي همغه په زړه روان دي نو تاسو دا رئیس جمهور دې ته وګوري ملت دې ته د رئیس د رهبر صاحب زړه ته وګوري د رهبر صاحب دا پاک فکر ته دې وګوري د رهبر صاحب وطن دوستۍ ته دې وګوري دې بوران نه وتل رئیس جمهور دې خپل ځان سره ښه فکر وکړي او بېرته د رهبر صاحب سره کښېني او د افغانستان مسلې په حساب بالخصوص د شمال د مسلې په حساب چاته دې وخت نه ورکړي د رهبر صاحب مقابل کې او هره مشوره چې نظامي مشوره وي او نورې مشورې د رهبر صاحب مشوره دې کار وکړي بس انشاءالله افغانستان هم جوړ تیار دی او ټول ملت هم د خدای په زور باندې بس هېڅ خبره به هم نه به جنګ نه به هغې جنګونه به ټول په انشاءالله درته په اطمینان در کوم په ضرب د 2 میاشتو کې درته شمال تصفیه کوي رئیس جمهور د رهبر صاحب په گفته کار وکړي 2 میاشتو کې زه درته اطمینان در کوم چې ټول شمال به تصفیهیي او بعد دغه دی ولېږي جنوب ته دې رهبر صاحب ولېږي چې تصفیه کوي درته ټول کمې تصفیه کوي نو زه د رئیس جمهور نه او د ټول دولت نه او د ټول افغانانو نه غواړم چې د رهبر صاحب خبرو ته بد هغه ورنه کړي انعکاس ورنه کړي رهبر صاحب نه په عمر کې ملتګرایي کړې نه کوي زه درته بیا هم قسم خورم چې رهبر صاحب کې یو ذره ملتګرایي نشته نور خو ته د رئیس جمهور کار دی